بس هر کله چې فارغ شو امام بخاری رحمت الله علیه د مباحثو د وضو او د متعلقاتونه ورمانه ته خبره ډېره خشته وکړه مباحث د وضو او متعلقات غسل متعلقات تیمم دی متعلقات مسائل د حید او د نفاس دي متعلقات مسائل د جنابت دي متعلقات د غیب مسائل د میاه دي متعلقات مسائل د اموال ټول دې پکې وي ما وتا د وضو معنا مې کړی و اوس یې جوړو په مسئلات او په دې ملي کې مې دا ویډیو اصل کې امام بخاری رحمت الله علیه د ایمان او د علم او د عبادت په مقام کړ لأن العبادة لم يطلقوا إلا للعبادة او په عبادتو کې صلات مخکې کول اهم اقدام یعنی او د صلات مخکې وضو مخکې کول وجب الطهارت د مولانا دی باب کیف فضیلت الصلاة بالاسراء بس دې کې غلط امام بخاری سره اشاره دی لري چې د موږ فرضیت په اسراء کې شوی ما تاسو ته ویلو بعض حضرات چې د موږ فرضیت په اسراء کې نه دي شوی مخکې نه مفروض او څوک وایي دا هجرت نه پس دی ټولې خبرې غلطې دي راجح دا چې په اسراء کې دی البته چې اسراء کې اختلاف دی د سویم کال کې دی ما راجح قول کوم یې وویلو چار بسې پنځم د نبوت دا مې راجح ویلو او بیا مې ویلو چې هغې نه مخکې لمونځونه مفروض وکړو د بیا په رسول الله مبارک تهجد خو مفروض نافلة الله سورة المزمل آیات میں لتا ویلو وقبل الليل إلا قليلا نصفه او دویم سا چې په امت مفروض وکړو نو ما درته ویلي چې په امت د سهار او د مازدیګر یا سهار او ماسخوتن دا دوه لمونځونه په رسول الله مبارک مو په امت او تهجد بیا د پیغمبر مبارک نه فرضیت منسوخ شوی دی او په امت دا دوه لمونځونه یا سهار او مازدیګر یا سهار او ماسخوتن وسبح بالعشي والإبکار او کته چې هغه مو آخرونه یقاتلون راغلي دي دا مدني دی د جهاد ما وی هغه سيكون لاندې دی یاد لري دا خبره وما ته یو نقطه ویلې و مې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسراء مخکې کړی دی د توجیه د هغې نه مخکې پېښه ده او صحابو ته رسول مسکاو قرآن راغلی او مې دا پته نه لګي چې آیا دا مفروض و او که اصل استحبابا مستونه نه کړی دی خو خیر باب فرضت الصلاة بالاسراء نشبه الاسراء نشبه ذلك وقال ابن عباس حدثني ابو سفيان بن حرب في حديث هرقل فقال يأمرنا يعني أن نلزم بالصلاة والصدق والعفاف والدين عجيبا استدلال دی کوي ابو سفيان کې دا خبر اورېدلې ده هرقل ته وایي ابو سفيان کله د حضور پاک نه اورېدلې د هجرت نه مخکې اورېدلې د هجرت نه پس خو د ابو سفيان د رسول الله مبارک سره د دې ملاقات نه دی شوی هجرت نه پس د رسول الله مبارک سره تر د حدیبیې د صلح پورې دا هغه وخت چې د حدیبیې د صلح نه پس رسول الله مبارک خط لېږلی و هرقل ته یاد دي او ابو سفيان تجارت ته تللی و او هلته یې راوغوښته نو دا دې د کوم وخت بیان کوي هرقل ته وایه د هجرت نه مخکې د پیغمبر مبارک خبرې کوي معلومېږي دا چې مفروض د هجرت نه مخکې دی او که ته راباندې سوال وکړې چې دې وخت کې د ابو سفيان قول خو دلیل نه دی ولې اگر کہ قال ابن عباس حدثني تعلیق امام بخاری نے خدا حدیث هرقل کې مسند ذکر شوی الته پورا سند ذکر شوی دا به جواب چې بالکل د ابو سفيان قول دلیل نه دی ابو سفيان چې ابن عباس ته خبره نقل کړي نو کله ودا وایي ایمان نه بس ابن عباس ته نقل کړي کله نقل کړي ایمان نه بس چې په مکه کې به مبتدا خبرې کولې نو پتہ ولګي چې فرضیت نه د هجرت په مکه کې دی ورپسې شاه وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابو ذر يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقفيه رسول الله مبارک کور نو دا ام هانه کور دا علی کور وا د حضور پاک د درلو وا او دا تر کور ته خلک خپل کور وای التمدو مکه مکرمه کې وانا بمکه تا د مناسبت دا فنزل نازل شو جبريل عليه السلام جبريل نازل شو ففرجع نقول جت نوالي نازل شو
دیکھ یو خودی دے اشارت تے اچھت کولب تیرا گوشو اچھت واپس کر چت کولب شو او واپس کر شو نہ خور را پریوتا نہ لرگی لا پریوتا چت کولب شو عجیبہ دا خور پریوتا چت کولو شو لرگی کو اخو دا لرگو چتونو لرگی اخوا شو واپس بندے رہا یعنی رسول اللہ مبارک دا خی چی سنگ دا یو خالق للعادت کارو شو اس بتا تا خالق للعادت کارو یعنی بدر وادم جبریل لاتیش پلک جائے کی مغالاتیش او یہ دوے بشارت دیتا کہ آسمان چت پر تکلاوی کی خالق للعادت او برا بندے داور تا خی اور اللہ عظیم قدرت ہوتا ہے جو فکر نہ کیے گا تقریر عظیم قدرت اللہ سر ملاقات کا مشارت سچت کولا ویدل نو نازل شو جبریل علیہ السلام وفرنا سلی کنا دینے حضور پاک بہت حتیم تھا لیکن اختصار ہے اندماج ہوتا ہو دروازہ باندھے ہوئے استبیا دروازہ زندیری کھولاو کو او وطن نو حبیب تے بوتو نو سو ففرج صدری دما سینے کھولاو ثم غسلہو بود فی صدر تراجے دے مراد تے نسشے دے لکا ذکر دما حق مراد تے نحاق جن قلب لکا کوئی گیا کہنا التا صدر نسینہ مراد رو کھولاوے بود سینے کی او قدر تا دیمانا دا قلب بوالا فوقود زمزم تعدینا معلومی گی کہ دو زمزم دو گونا قیمتی و ببلی نشتا و جنتونو کمتی قیمتی نشتا لکا سامان اٹھول دا اپریشن دا جنت نا روڑے دے او بے دا حوض کوثر او دا جنت ندی روڑے و بلا زمزم استعمال ولی لکا دا موجزی و بلی دے اسماعیل علیہ السلام ثم جاء بالتسلیم پہ او کاسا دا سرود دا لکا ودا حکمت و دا ایمان او خطوی حکمت حکمت و ایمان کو اعراض جسد میں لگی و کاسا کسی گرازی ما سوئی جو میں اعراض ندی عالم و عالم میں مثال کے اجساد اگر یہ وجودی اریو چیز ایمان ہو پہ جانے او حکمت نا علوم نبویہ مولانا یا خاص علوم یا حکمت اگر شیر ہے یا غیسر وضع دا ہر شیخ بالموضی کی یا سنن دا رسول اللہ کل مانے رشتیش مرابع روح دا قص فی صدری پسینہ زمان کے یعنی بدر زمان کے اور ثم ادبقہ سینہ جخت اقرار دا رب مقر مبارک شاق صدر سرور کرتا شیر یہ تعارض ختم کم خواہ یو دا حضرت حلیمی کا دا دو کارو تقریبا شاق صدر شیر ما غزیلی دلے اسمالتے حکونا بوٹے والا آغیلان دے شاق صدر دا معشوم او ما اغفلو لداعی قبید نرون سائرو بکولی او ابھی پمن ڈرال الحلیمی تا ویراش دنونگا دا مکی روڑ تیرے ما غیو سڑیرا لہولی سینے والا وشنو مڑی تو حاشمی روڑ تیرے حلیمہ والا بکی دا والا رسول اللہ مبارک شین بوشین والا او یارا وابے او ما تیٹولا تیسام کا زوجت میں کا او قورتا میں حضور پاک و رسام ابھی بیا ہوئی رہی دا ابھی تمخ کی نخی و آسام آئیم شوی نیو در التا شوی دریم چی عمر لس کالا ومشوی دریم دا چی معراج نبوت کے بلک شوی چی نبوت ملاوی او سالورم داوشی داولی کئی مولانا صاحب دا دید پارا جلو مضبوط شی اور ظلم ترویشی خمد اللہ ببلا طریقہ بولے شو لیکن دا خی وقتا کہ ظلم ترویشی اور ظلم کالا مضبوط شی او ایمان پاکی وروانی پل لکے تو ایمان کو پاکین پاکی ادانا چی ایمان پاکی نو اے یو موٹر خصا پا یو خلق میں بیان ٹوکلا راکاری نو خچا وقتے ہوگا سی یو موٹر خصا پا جامعہ خصا پا خیرنانی وہ بیم بندکین دی نو خچا وقتے ہوگا سی او یادا کہ اللہ دا ایمانیات و انتہا اشتا دا ایمان نا مراد فاغا مؤمن بھی ندی مراد دا ایمان نا مراد قوت دا ایمان دے شدت دا ایمان دے نقطے دا ایمان دے پا کیسے کیا ہے اور اب بیدیت نے علمہ دا علوم و خدا اللہ انتہا نشتا نورڑی ورطا علوم دا زو برا ڈاکائی
او درد پې نه راځي او بیا وله سینه جوختای. دې نه ما تاسو ته ویلو چې اختلاف تا چې محل د ایمان قلم دی که دماغ دی. مې د نصوصو نه معلومېږي چې محل د ایمان څه دی دی لکه قلم دی. دې نه هم دا معلومېږي. که ته به د سرو زرو لوښ استعمالو منع کړو موږ له منع د جبریل له جایز دی. دا خو هغه راوړلی یا دا د عالم مثال حال دی. نو هلته د سرو زرو لوښې څه خبره نه لري. د دې نه دا هغې علم او د حکمت توقیر او تعلیم معلومېږي چې سرو زرو لوښې کې راوړلی. نو یو ځل ماشوموالي کې کله چې مضبوط شي کلک شي او بیا لسو کالو کې ځواني شروع کېږي مراحل کېږي بنده چې ښه طاقتمن شي او د ځوانۍ هغه فطري ګندونه رانه شي او بیا د نبوت لپاره چې تحمل د نبوت راشي هغه جدا لوښې او دا د الله سره ملاقات دی. دا جدا د علم په مختلف انواع دي د ایمان په مختلف انواع دي. نو یو وخت کې بله نوع بل وخت کې بله نوع بل وخت کې بله نوع بل وخت کې ثم أطبق جهدك ثم أخذ بيدي وعلى جبي إلى السماء دي كده في اختصار دي أنت فبراق سور كده دي بيت المقدس ته بوتل دي أو بيا براق بيت المقدس ته ضروري دي أو برا فاوڑے خطر دي أسمان فاوڑے سينا فلما جئت إلى السماء الدنيا مخصوص صفات نزدي خدر دي بكره دي ندا نور أسمان صفات نزدي قال جبريل خلق معنا كي څنګه دی لقد زینا السماء الدنیا وایي موږ ډولې که اسمان د دنیا هلکه دا خو مضاف الیه نه دي معنا غلطه کوي موږ ډولې کړی دی السماء الدنیا نږدې اسمان موصوف صفت دي د نور په نسبت نو جبریل علیه السلام خادم السما ته وایي افتح معلومیږي دا چې اسمان کې دروازې شته او معلومیږي دا چې په هغې بوابین مقرر دي او د پیغمبر لویه معجزه هم دې مراد ده او د جبریل معیت هم دې مراد شو او سفر د شپې هم دې مراد شو. ګوره ډېر مسایل دې په شلګونو کې وباسم. افتح معلومیږي دا چې جبریل هم بواب ته محتاج دی قانون دی. قال من هذا څوک دي هلکه بواب تپوس کوي که نه کوي تپوس کوي قال هذا جبریل پته ولګېده چې هغه بواب هم عالم الغیب نه دی تپوس کوي جبریل پرې ودانه کوزېږي ښکته کېږي بیا هم دې تپوس کوي قال هل معك څوک د سره شته او که یوازې راغلي دوی باندې خوشبویي لګېدلې وه ځکه دا تپوس کوي ولې خوشبویي لګېدلې وه اسمانونه خشته شوي مزین شوي دي ډولي شوي دي او اسمانونو ته د پیغمبرانو ارواح متشکله راغلي دي نو لکه سودا پرته ده چې څه چل خو دی قال نعم معي محمد صلی الله علیه وسلم قال أرسل إليه د دې خبرې څه مطلب ځکه بې دعوته خو څوک نشي راتلی دې کې اشاره دې ته ده چې په خپله نه دی راغلی ګورې الله بللی دی د پیغمبر شرط دې معلومېږي قال نعم فلما فتحا چې کله دروازه کولو شوه علونا موږ بره شو لومبي اسمان ته فإذا رجل قاعد یو سړی ناست و على يمينه ای عن يمينه اسودة دله وه دله دلله دی لکه توره ښکاري لسود رؤوسهم نو ځکه اسوده ورته وایي او کس طرف هم اسوده دي چې نظر کې یمین طرف ته خان دي او چې نظر کې شمال طرف ته شمال او یمین دي ته مخامخ چې کوم شمال او یمین جاري فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح مرحبا له بالاستعمال هم معلوم شو او سلام پکې شته کې نشته نو سړي خواته په سلام مکلف نه دی کېدای شي وي راویني ذکر کړی او کېدای شي نه ویلی شي مرحبا السلام علیکم هم دعا ده او مرحبا هم دعا ده اتیت رحبا فلا خطیت راجع او الوسیط ابن ویلی شي ښه او دا د آدم په مخکې شو رسول الله مبارک دا عظمت ته پیغمبر دی قلت لجبریل من هذا ګوره تصوره کنه رسول الله مبارک څومره د مقربینو نه دی یا دې وخت کې چاله روان دی الله او دا پیغمبران بیت المقدس کې کوم لیدل بیا هم تپوس کې من هذا پته ولګي چې عالم الغیب نه دی یعنې دې وخت کې خو پکار دی چې بیا ورته علم غیب وي الله ته روان قال هذا آدم او دا اسوده عن یمینه و شماله د ارواح د زامنو لده دي بنینه مراد یوازې زامن نه دي ښه خو زامن اصل دي ټول اولاد دی مراد او کته وې چې هغه په دنیا کې باندې جوړ دي نو ما سره ویلي ورته چې د دې ټول روحونه صور مثالي الله سره پراته دي دغه صور مثالي وروړي دی وته متشکل کړي نو په یوه خبره فاهل اليمين منهم اهل الجنه
والاسفل ټوله کې شمال اهل النار دې نظر کې یمین دا خان دې بچی نه جنت لري او چې نظر کې شمال ته وځي نو ته خلاف تعذيب د آدم دې دا دې سات کې تعذيب نه اشاره کوي چې ګور پیغمبران په خپل بچو کې ورته خبرې کوي رقم یې ډېر زیات نو سیده دوی ویل ثابت شو حتى وجب الى السماء الثانيه وقال خادنا افتح خادن وتوي مثل ما قال الاول ففتح قال انس فذكر ذكر كريم رسول الله مبارك کہ انه وجد في السماء ادم ادریس موسی عیسی ابراہیم او ثابت کړي چې منازل څنګه دنا منازل یې د دې رامینه نور د منازل بل دشتا غیر انه ذکر انه وجد ادم في السماء الدنيا وابراهيم بشپګما کې دا د غزير ابراهيم په ومه کې دا کفوی په زبر د منازل خو په بل حدیث کې شتا اعیا هما سمې اعیا هما اوس الف معنا ادم دا په نوم اسمان بیا عین دی او یې مشدده ده نو دا عین او د لومبیا یې نه عیسی او یحیی مراد عین او د لومبیا یې نه څوک مراد دي عیسی یحیی دا په دوی مسوای او دوی به یې نه یوسف علیه السلام مراد په درې او دا حمزه نه سم مراد دي ادریس علیه السلام په سلام او هینا هارون په پنځم کې او میم نه موسی بشپګم کې او الف نه ابراهيم په وګور او بدل ته یو سوال دی چې انبیا خوریر دي دی ولې او دا آدم په روبي کې او پلان کې په دویم کې او پلان کې دریم کې دا ولې دا رسول باب المعراج روان دي ته تفصیل په باب امام بخاری دو باب لیکي یو باب الاسراء هغه کې د بیت الله له بیت المقدس پورې سفر ذکر کوي یو باب المعراج هغه کې بیت المقدس نه اسمانونو پورې سفر ذکر کوي نو التبع او جهد ذکر التبع نور خبرې کو بل باب روان دي قال انس فلما مر جبريل بالنبي عليه السلام في ادريس قال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح والاخوه وي ذكا حضور پاک وي الانبياء كلهم اخوه لعلات كل علاتون ابوهم واحد وامهاتهم شتى علاتي من دي جدا دي بلا يعني اصول يوم دي عقائد ذكر او فرعي في مسائل بیا جدا فقلت من هذا قال هذا ادريس قلت موسى لك ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي صالح والاخ صالح قلت من هذا قال هذا موسى ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي صالح والاخ صالح قلت من هذا قال هذا عيسى ثم مررت فقال مرحبا بالابن صالح والابن الصالح ورا نور النبي صلى الله عليه وسلم رسول کے ناراضی او د ابراهيم عليه السلام پس کې را دی لکه فنواسو کې او د آدم عليه السلام نو هغه کې ابن وي بس دا ابن قلت من هذا قال هذا ابراهيم قال ابن شيخ اخبرني ابن حزم او ابن عباس او ابو حبان الانصاري دوار بوي قال النبي صلى الله عليه وسلم بارو خاتم خاتم جد شما ظهر جد خاتم لمستوى وقوال علاقه اسمع فيه ما بقي كشاب قلمون وريدل لا لوح محفوظ فرشتي لگیا بھی نکل گئی قال ابن حزم وعن مالك قال ثم فرضت الله عز او مذهب والدوس من کوئی دیوانا سبب دفع یہ ساکر فرجعت بذلك حتى مرت للخشالة وموسى وقال ما فرض الله لك على امتك قلت فرض 50 صلاة قال فرجع الى ربك فان امتك لا تطيقه ابراهيم عليه السلام وتنوي اگر رحم ډیر او موسی علیہ السلام وی جذباتیت کو ګرځي ابراهيم عليه السلام کو فارس خوشاله دي اور د ورځي بیا خوشاله سفر نو دي بیا ویلال کا بیا خوشاله هغه په تکلیفات نه دي او موسی علیہ السلام جذباتی دي انبیاء او د مصیبتونو دي نو واپس یې ولېګا فراجعت او ذا شطر یو حساب بنزو فرجعت الى موسی قلت وضع شطرها قال لا يا ربك فان امتك لا تطيق ذلك امتي جابت مراد فراجعت وضع شطرها فرجعت يوسف فقال الى ربك فان امتك لا تطيق ذلك فراجعت راجعت مبالغه سر رجوع کا لك باب مفاعله قال هي 5 وهي 50 او دې کې اختصار دی چې پینځه شو بیا راغی بنام کم قدمو په امت دوه وګوري استاد اصول باندې کتابونه کې دي په اسرائیل په حضرت منځونو هغه د خبره ده بخاری روایت 13 کو اخذ شروع
وهي 50 لا يبدل بما لا حياة ما لا دعوات شيخ زمان بباخر تبقى في دستا ومدل تبلي كلي تيجي سو وما قدوس ما صار نبدي فجاء إلى موسى فقال يا رب فقلت استحييت من النبي بدأ هي 50 رست بين شيء लेकिन इबारत के लिए बेहतर है हदीस के तो मंतुर तभी हर ताकूतिय भी इला सिदरतुल मुंतहा दरे पशपगम आसमान के लदे उजरली और तो वो आसमान न बड़े सांगे फरी और जन्नतुन के सांगे फरी मुंतहा मुंतहा व तवली हुई दलाल मखलूक दे पूरे रस बड़ा निश्चित बड़ा मखलूक दे पूरे राजी लांदे निश्चित थे وغشيها الوان رنگنا لقد اشبيت خلق شراغان كي وذا مختلف لقاب رقبي لا ادري ما هي ثم وصلت الجنه فاذا فيها حبائل اللؤلؤ باقي كي غنبدنا يا هارون تمام غلو حبائل رسيتوي مراد سجد ركا اميرنا زي بدي خلق بدي دا كيوالوش دا سيري خلق بدي والو وري كنا دخلت ديوالنا طول دا مختلف قسم دا مالغلر ودا هارون ندر واه ما شاء الله او دا حبائل ونمرات گمبتون هم دی وزم خلق قرون وارا وارا گمبتون جوڑی خشتا کاری او خوری مشک وی مشک دا بار کے مناسبت دبا بیسا جو افادیت پا اعراض کرا کری اور یہ مسئلے تی مولانا معلومش یو دا موسیٰ علیہ السلام رحم زمون قومت رحم دا پیغمبر مبارک عدم علم غیر بل دا اللہ کرم کہ وہ مغا 50 دکھے لکھے منظور علی 350 دکھے لکھے اور رسول اللہ مبارک دا عجائبات لیتا ہے سدرت المنتہا سب وغیرہ وغیرہ خیر نور بخبل باپ کے رضی دوسر بسیشا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وعنهم قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر فوقت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. بس وقت کے دوا رابعہ دیتی ہے شیویلی عائشہ صدیقہ وی فرض اللہ الصلاة حين یہ وقت عائشہ ہونا عائشہ بولا یہ وقت دیر معشومہ بلکہ پیدا نہ ہو پیدا نہ ہو لکه د هجرت نه چې دا پنځم کال د نبوت مولانا صاحب نبوت کاله مخکې په د هجرت بلکې اته کاله مخکې نو عائشہ په د هجرت پر نه پس د نه وکړه دا پیدا نه نو دا یا مرسل د عائشې او مراسیل د صحابه په امتیاز دي او یا د پیغمبر مبارک نه وروسته دا اورېدلي دي هېڅ اشکال نشته حضور پاک ورته ویلي که نه وروسته بله قصه یې ورته ذکر کړې نو فرض کړی دی الله پاک موږ دې فرضها د مناسبت دا دې فرضها کوم وخت فرض کړی دی وایا په معراج کې یو حدیث ته تفصیل رکعتین په حاضر او په سفر کې سفر کې رکعتین او په حاضر کې رکعتین وقرر صلاة السفر د سفر متقبل ضرب فریضه پاتې وزید فی صلاة الحضر دا حضر پا موس کی زیادتے وشو پتاو لگی دا حدیث تا معلوم شو مولانا سیبا چی روبی وقتی کی من مفروضو نو سلو رکاتی سو ولکا ام پا حضر مسافر کی رستو دا دو رکاتا دا حضر پا سلورو یا دا ما خام پدریو بدل شد دا زمان دلیل دی دا براشی انشاءاللہ دا مو چی وایو چی مسافر با دو رکاتا کئی سلور بنے گئے سلور اکرل نو حدثہ ہوا بجائی تاخیر دا خروج تسنع المصلی فرض دے او واجب دے سلام داغی تاخیر رانے سجدسہ ہوا بجائی او کبھی نکا اعادہ بے گئے گناہگار دے او شافی سے وغی سوائی بیننا داوی رخصت دے دا دورکاتا نو کپا عظیمت عمل کے او سلور کے ہم جائے رابش رخصت ترفیق ہوتا ہے لکپا سفر کے روجہ نہیں ہوتا تالا رخصت دے نو گلی سے بہتر عظیمت دا چیولی سا رخصت نو دا رخصت دے دورکاتا مسافر سلور کے ہم لیم قیاسے پر روجہ مکاو روجہ کے خو روجہ مفروض ہوا او دا داننی والرخصت دی دلتا دا دو رکاتا اصل فریدہ دا امام صاحب دلیل تا دو رکاتا دلتا دا دو رکاتا سے دی اصل فریدہ سلور نکل نری
روجه خدا روجه نه رخصت ته نو ځکه اصل نیول شي دلته دا څلور نه دوه شوي نه دي اوه خدای پاک څه شی دی اصل فریضه ده څه کې سره او کته وی چې دا اصل ورته قرآن ویلي ان تقصروا من الصلاه نو دا په اعتبار د ظاهر چونکه ظاهر کې اکثریت ضرور دي حذر ډېر دی کنه سفر کوي نو قانون دا دی چې خلق عارض د اصل نه کم ګڼي خلق عارض د اصل نه څه ګڼي کم ګڼي کوم علاقه کې بارانونه ډېر نو باران اصل ګڼي او دا شین اسمان او نور عارض ګڼي او چې کوم علاقه کې بارانونه کمي نو نور اصل ګڼي او باران عارض ګڼي کوم علاقه کې چې ګرمي ډېرې او یخني راشي نو یخنۍ ته عارض وایي داسې ده که نه خو یخني راشي او چې کومه علاقه کې ټول عمر وږی یخني دي او چې د یو ورځ به یې ګرمي راشي هغې ګرمۍ ته عارض وایي نو اکثریت ضرور دي لکه حضرت کې ورته نو دا دوه رکعته کله کوي نو ځکه عارض ورته منقصر وایي نور حقیقت او مجازا قصر نور په حقیقت کې دا اصل دي دا به زما په کارېږي ما ته بیا راوړی ښه دا قصر بابونه چې راشي په ترمذي ابو دا په بخاري کې او زه خپل دلایل یو پکې دا وایم بس د امام بخاري د دې باب مقصد څه دی چې منځونه مفروض په اسراء کې دي په دمار طویل و خبره خلاصه وه اوس ورپسې باب وجوب الصلاة فی الصیام ابواب الصیام شروع شو د هر چا خپله طریقه کار دی امام بو ترمذي ابواب الوقود مواقیت مقدر کړي امام ترمذي کوم مقدر کړي مواقیت او ځکه مقدر کړي ابواب الصیام دوه شرط دي ومواقیت بالشرط دي امام بخاري دې ته کتلي څه دی کتلي دې ته چې موږ په بغیر د وخت نه کېږي نو هغه مواقیت مقدم کړي او امام بخاري چاته کتلي یوه لباس ولا شرط دی په بربر نه موږ نه صحیح کېږي او په پلیته جامه کې نه صحیح کېږي نو دا مقدم کړي دا هر چا یو خپل دا او یو خپل طریقه ده نه پېښې به امام ترمذي د عبادتونو کتاب شروع کو سنن وته وای امام بخاري د ایمانیات ور شروع کو امام مسلم د ایمانیات ور شروع کو ارجع خپل ذهن ته کتلې چې ما په دې کې کوم خبره اهمه ده اله کاوه موږ ته کې شروع کو د ترمذي د ثاني چې پیرونه شروع کو ولې موږ دا کتاب له سات وخت لري کې ډېر وګورئ زره وګورئ چې بل په بعضه مدرسو کې د بخاري نه شروع کی په بعضه مدرسو کې د ترمذي نه شروع کېږي نو دا د هر خپل طرز او خپل طریقه کار دی نو دا امام بخاري خپل دا ابواب الصیام مخکې کړی ولې د تعوریانیت سره متصل کېږي نو ځکه وایي بس مخکې خو صرف د مناسبات د ذکر کوم مخکې خو صرف دی او ذکر کوي چې مونځ کله فرض دی خو ضروري دی چې فرضیت اوس صیامو کې شروع شوه نو باب وجوب الصیام فی المفطرات فی الصیام د وجوب نه فرضیت باندې مانا لغوی نه الصیام فرض دی په مانځه کې سرته د عورت د فرایضو نه ده څه مطلب که یو سړی په کوټه کې دننه مونځ کوي او خپله بیبي مو ورسره نشته او کونډۍ مو لګوله او پردې یې پراخ کړې هېڅ څوک نشته بیا یې مونځ نه صحیح کتر د عورت فرض او د سړي عورت سره ما بین السرة والرکبتین کې به انشاءالله تفصیل کوم لږ صبر کوو اختلاف د ائمو پکې شته زموږ په ما تحت السرة عورت نه دی دا سورې نه لاندې چې دا کوم ځای کې د عاني ویښته راټوکېږي دغه ځای نه عورت شروع شي دا مقدمه د عورت ده او رکبتین د رکبتین داخل دي په عورت کې نور اختلاف راځي کوم راځي اختلاف راځي او د ښځې ټول وجود عورت دی څه بغیر د مخ عورت نه دی او کفین عورت نه دی او بطن د قدمینو عورت نه دی څوک ظهر د کفینو عورت نه ښیي ټیک ده دا راځي کفین او څه چې دی لکه ظهر د کفینو په ښکاري مونځ کېږي او څوک ظهر د قدمینو عورت نه ښیي خو ظهر د قدمینو عورت دی پیر سبه اوږدی که ګوتې ښکاره شي پروا نشته ټوله په انسان دی او بده ښکاره شي هغه هم څه معنا د هغې نه نه چې خلکو ته کوټه کې دننه مونځ کوي مېړۍ نشته کونډۍ لګولې پردې نو هم به عورت پټ دی او که څلورمه حصه د عورت د سړي ادا ښځې ښکاره شو نو مونځ یې نه صحیح کوي څلورمه حصه پېژنئ د اندام څلورمه لکه د سر څلورمه ښکاره شو
دا 60 سالور مخکاره شو دا مړی سالور مخکاره شو دا لاندې دی چې دا یو اندازې ده د دې مړوند نه واله روستیانو نه تر دې پخیانو پورې دا ډېر مخکاره شو نو موږ نسئ کې او کله دې نه کم ښکاره شوه نو موږ صحیح دی مکروه ده دارنګې د سړي ګونډۍ روغه ښکاره شوه موږ نسئ کې تاسو پوه ورسېدئ په خبره نو روغه ښکاره کړه او دا کومه ښځو چې په جارجې پټو کې منځ کې ټول صف ښکاري که صف ښکاري دا یې اچې پړنی لاسونه پکې ښکاري موږ دا کوم دی نسئ شي دا احتیاط ضروري دی مخکې ځه اوسه وقول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد مسجد نه صلات مراد دې کدا محل مراد دې نه حال دې نو کورم کې نو زینت پکې الله خذوا لباسكم هنا خذوا زينتكم معنا دا چې ماده خپل جامع واجب دیو جن فقها وی په بدل جامو کې چې کوم خیرن جامې دې نو مکروه ده الله تعالی په زینت باندې کړی دی دا کوم ښکارای چې تاسو په سره وې په جمعتونو کې یا د میزونو ښکارای په سره وې او یا غشنې د پلاستیکو ښکارای په سره وې دا زینت نه دی مکروه دی دا هټاوان نه دی د چې دا واده دي ځکه دا پسر یا ضرور واده دي دا پسر یا مهمانه دی راځي دا ښکارای پسر یا چې قاضي لده یا چې واده لده دا پسند کا ګولې جامې چې اشتا کوشش کوو چې لیدلې دي او که غریبي لیدلې مې مصطفی او پاکه الله ته پکې ودرېږي مقام خذوا زینتکم عند كل مسجد امام بخاری مقصد سره جامع واجب مقصد جامع وجوب الصلاة في الصيام د مدت صيام ثابت شو او د زینت د مراد شو مولانا سے رشتہ جامع ومن صلى منتحبا في ثوب واحد ماذا تبي بالانتحار توشيح دا به رسول راشي مولانا سے اس په نام کوي کا درې قسمه صحابه غریبانو جامع نه کفن سنشته غریبانو نو جامع د کوم نه راځي نو درې قسمه دي یو هغه چې ډېر لنډې وي نو هغه د نامه سره وتا صرف عورت په پړ خیر ہے کہ بڑا خیر تخکاری ضرورت ہے کہ ڈیرہ ڈنڈے بھی مولانا سے کیا بسے کم دے بہت ساڑے نامہ سارا ہوتا کہ در سورے نہ کر در روپے پورے پہ پڑش او کو متوسط آئی رسینے سارا ہوتا او کو واسع آئی نو انتحاق ہوتا سمجھو بھئی کہ ڈیرہ ڈنڈے بھی کم دے سارا ہوتا سورے سارا د باقي وجود کاری مکروه نه دی دا چې موږ وایو مټې من غاړه مکروه دی دا خو هله چې جامه شته چې شته او بیا بربنډ دی نو بیا مکروه دی او که متوسط دی نو د شرط کې خیر دی وتا کوم دی وتا شرط کې او د سینه ښکارېږي نو وېتا یا غنا پکې ورکا او که ډېره اوږده نو التحاق او اجتماع وکړه التحاق او اجتماع څه ته وایي چې اوس هم په هغې باندې پوه کړم یو ساتر را کې راځي چاته نشته دا څه پوره کټ ساتر جبلی یو دا چیرړه دا مال کټ ساتر پکار دی
کی مثلا انتخاب وقت میں استعمال ہوتا ہے اور ایک مرد ضروری مخالف ہوتا ہے اس طرح مختلف گواہ ہے یہ طرف میں بدل دے گا توشیح توشیح تصدیق حتى يا معاذ دیکھیے بابا کرے گا بیدل دیکھیے احکار دیکھیے منڈے والے دیکھیے حاضرہ تب افکارو در اسلام جامعہ مجھے کاٹا جامعہ کا پڑے لے لے گی جو تکی پورا ورکا اب یاد اندر کے نرو منڈا نرو بات میں نرو منڈا لگا سر ہوتے دا ساتھ دیکھا چوتا بسولو حکم فرض نٹیوا فرض رسیدنا فرض رسیدنا اور نٹینا نماز پیادا سدار گوا سب کے دیتا ہوگا یاد دلال ہوگا لال ہوگا اوپرے نٹیوا میرا لا ضرورت ہے مولانا صاحب تو بتا دو تم سوے با بدریو جامو کے من احسن دے تو کہ جیوی جینی نو دو کے بیائے او چی وی او پیو کے نو کچاتا چل ہے دیدہ پارا جو کستانی ہوئی کچاتا تقیم تو بیا اس کراہیت رکھے او کچاتا چل نہ ہے او اسی او جامع ہے یا مکروہ ہے ہوتا دیدی سمجھے ہوئی چی جامی وی نو بسو کے احسن دے یو لنگ آو یو لنگ یو سادر دن توقع یا یو پرتوب کوا صادر توقع یا یو لنگ کوا یو کمیس واچا او بل سار بانے پٹکے کے لئے کو بیٹھے یا رومال واچا او گنی ندو سو بیکا ردا او ازار مانو پہ جانے ازار دا پرتوب پدے چی وی لنگ وزا منگوائے او ردا دا کمیس پدے دیکھے پارا پہ جانے یا لان دے پرتوب پارا صادر یا لان دے لنگ پارا کمیس یا پرتوب کمیس او یا یو صحابہ کے جائز دے کو بکرو گھارے سمجھے ہوئی کیوی او یو صحابہ کے کیسے لنگیا سے کہے مکرو گھارے ہوتا ہے ہاں بچاتا چل ہے ادھرے مشتہ کھولے کا طریقہ ہے حضور پاک دا سے کڑی دی ضرورت جو تم دا سے کھولے سے نبی کس کراہیت پر کے مشتہ ہے اس مخبروں کو سے دے کرا دا طریقہ شفا ورپسے شمولانا سیوا نسوائی ومن صلى ملتحفا في صوب واحد ويذكر عن سلمة بن الأكوع النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوره ولو بشوكة بيتراجع فازدي ولدي قالوا كيف هذا يا عورت ولكن مخبر عورت ستانا ضرور لكن جاري منفاسد فمان ذكي ظن من عورت پڑھے نبغاني ہوتا وفي اسناده نظر لیکن باقی سند کے نظر دے تزوره ولو بشوكة باقی سند لمولد کمزور ہو رہے تھے خیر دے کمزور ادارہ امام بخاری رہے دا ایوی موسیٰ ابن محمد فقیر منکر الحدیث ہے ومن صلى في الصوم الذي يجامع فيه جماع پٹے گئی معلوم یہ رفیق حضان او سموزی شی پٹی نہیں نو خیر دے پروانشتا او کموزی شی پٹیو منیا مجدہ من پر انسان دے یا پکی نشی پولی فوقا نبی صاحب اللہ یتوب بالبیت عریان انا کتاب کتاب الحج دا رہے نہ حج دلیم تلے رسول اللہ طواف البیت صلاة بيني طواف البيت صرف دورة إلا أنكم تتكلمون فيه إذا مدد وفمان ذلك تاسو خبري مانا جودي کی جائے دی ان کی خبري کبھے نہ خیر ہوئی کبھے نوچہ اللہ پشاد منزل عریانیت مانا لے نمونزم عریانیت مانا لے بس خلاصة جو خبران دوسر بسے شاہ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا يزيد بن ابراهيم عن محمد عن ام عطيه رضي الله عنها وعنهم قال امرنا محمد بن سيرين أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الحضور فيشهدن جماعة المسلمين وذعوته وتعتذر الحيض عن مصلاهم فقالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها فقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا ام عطية رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا نسوي ام عطية كنت حكمك النبي عليه السلام أمرنا حكم رسول الله مبارك أن نخرج الحيض جملتها إلينا لحائض يوم العيدين ذوات الحضور فرون على خذ يعني على حيانا كخذ يكون مشران خذ بمباشر دمان
نو حاضر دي في جماعات المسلمان ودعوتهم ذيك ولك خبركم دعاء المسلمان ولي دي هم النبي تعتذر الحرية المسلمة في مسألة يوضاك المسلمان وقال بدرانش لأن تقرير بوري أو درين ذاك دعاء بشريكش يوخذ بيا رسول الله إحسان ليس لها جلباب قالوني قال تلبس صاحبة من جلباب هذا مناسبة मानते कि हम पढ़ो नहीं कि तुम मुस्काई जन्नत ही कौन आप इतने तो के साथ में दो माने खड़े हुए नाम सारा दिया हो जाए कि हमें पूरे माने सदा या आरतन दे वाला वाला قال عبد الله بن رجاء حدثنا الإمام قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثت عن معدية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم دين हमारे मसले विस्तरे हुए जो खदे बदातर मानदे रहोगी वो बड़े को सोलमों पाबंदी रखो ले आयशे हदीस दे بيت رسول الله قد دخلوا حالات لدلوي نما نكروي كما من عبد صاحب الاسراء فتنه دي جوړي بل حایدی بمودي هغه زمانه کې وقا دې مقاصد ولا حایدی بمون نه کوي او د حقیقت حکم دا جمعه نه لري تذکيري پکې خیر دی او بل دې په دا مسله معلومه شو عقل الازار على القفا في الصلاه غرض لن بسر په مانځ کې نو بخاری سوي چې وګوري نو څه چل وساره کې بیا لا دې ما کلمه کې کوم صورت جوړ په سټي وتا چې وګوري کوم ځای وتا چې لنډي وي سټ نه رسې نو بیا پسینه وتا جو ډېر لنډي وي پناه وتا نو دا استعمال والا یعنی امام بخاری ما کې سره څه مناسبت دی چې استعمال خوشتا او التحاق وګوري استعمال او التحاق کې سټ تړل ضروری دي ولې دا ورته دوی راځي دا کشف دعوه بنا سبب المنزوكي والبسيطة وبه قال حدثنا قال أبو حازم عن سهل بن سعد دلتا خدا معلق دے لیکن امام بخاری بندے کی مسند راوڑے دلتا معلق دے صلو صحابہ منسکری رسول اللہ مبارک سرعاتی حضورهم على عواتقهم یا احتمال ولا صورت میرے تکرم او انتحاق ولا صورت ہم وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واحد بن محمد عن محمد بن المنذر قال صلى جابر رضي الله عنه في ذلك قد أخذه من قبل انتحاق وتويبن مثله اشتمال وتويبن مثله مخالفة الطرفين وتويبن مثله توشيح وتويبن نو ده آداب رشاد وطريق او جامع موضوعي على المشجبة بجب ستوي گاڑوان تاوي گاڑوان بیجنے زمان پا زمانوں کی پخواہو استشتا دادی کولر نمک کی منگی او کوزے وی منگی او کوزے ایو لرگی بے نوٹ کرے لرگی بدا سے ولا کسی نوٹ Kawan juga tawai. Tawai ni, jauh buat baru jadi berarti ini. Nama kami lagi ya sih. Semua kita buat jadi ini. Tapi kawan dia tu kawan juga lewat. Siapa dah satu nak jauh kali. Baru kita lagi kawan. अब siapa dah satu nak jauh kali. Dia dah kawan bermain ikut dia berarti. Nampak dia jami berarti. Us tawliya stand होता हुआ है बाबाजी बोलने के लिए तवली उन्हें खुदा से उसी तो बाकी जामे प्रत्येक فقال له قائل يا قائل تصلي أتصلي في ذلك ويوم لك منسك ولن احتمال جوړ کړي فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق من استفسار لقمة المؤمنين أو جواب متمالوش وأينا كان له صوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم استفهام إنكاري للنبي
گورا دا پشتن ولی داسے کئی وایا چل خائی چکر ساسو جامی نی داسے کولیش پیو صحبت کے من جائز دے نو دا اقبلوی ایونا کانا لہو صحبان اقبلوی چی من دا پیغمبر بدمانے کی کڑی دی خکرن ہو کڑی دی جامعہ نہیں جاوئی نو گورا چا جامی بھی او چاہتا دا صورت خیم مودلی شورتا اور بسیشا او شاگرتا مصد کولیش احمق بتاوئی حالانکہ شاگرد دے میں محدث دے نو خیر دے ویلی شیعہ أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي القواري عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر رضي الله عنه يصلي في ثوب واحد وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم باب الصلاة في الثوب الواحد. مكتوب الالتحاق آداب في أولاج قصر بيتنا لين آداب سدي كتونا جدنا مطابع الالتحاق اجتماع يومنا لين ذاتي كل وجود بفتنا شابه سيام. وقال الزهري في حديثه الملتحق والمتشابه الشيء هذا مزين تقول كده وهو المخالف بين الطرفين على النهاية خير طرف بقصر وقصر طرف بخير وشاطة وطريق واجتماع على من كبير متوى. وقالت أم هانئ التقى النبي بصوت له ويوم صوبته وخالف بين الطرفين على النهاية لمناسبة شو ده حديث رسل مرفوع روان شابه وفيه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد فخالف بين طرفين. وفيه قال حدثنا محمد بن المثنى قال في مطمئن بمنزوكي عورت دكا شبيرة بليني قلب لمن بدي ذان لمن بدي قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على أبيه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. وفيه قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي بكر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا هريرة مولى أم هانئ ابن أبي أمية ابن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل فاطمة ابنته تستره قال فسلمت عليه فقال من هذه فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم پیغمبر مبارک لانی ومن هذه بينو کی کم سړی لا به خبرې قدر ورکول شي انا ام هانئ تاسو کول شي مرحبا ویل شي به ام هانئ ولما فرغ من غسل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم دو رکعات هذا دوحه منظم ثابت ملتحفا في ثوب واحد له مناسبت تبع فلما انصرف ما نبي كده حديث رسول تفصيلا لا روان دي فقلت يا رسول الله زعم ابن امي لما دمور زيد في عليل زعم كي بانه قاتل رجلا يوصلي وجه لاحظ الفتح لما كي مقام قد اجرته جماعه امنا وكريم فلان ابن مبيران الله وجهي ذا الذي ليوار وسو ليوار نما امن وركو او لما دمور دي وليو تترحم دباروي يبدا امي لا تاخذ بلحيتي ولا براسي او ذكر ونمور دوار يعني دون من يوم الرحم دي دمور قومان بل ورلا تبو بير زويلا امن وركري او دي وجدي رسول الله مبارك وتسوي وایا قد اجرنا من اجر تاجل امن ورک منغامل يا مهانه ومهاني وذلك دوحان ودين غير خبر معلوميږي یو دا دولت دوحه ادارې کړې عائشہ وی نه کړې غلاري علم محمود او درجات کړې اقل دودي اتن کړې التحاق ثابت غسل کی خبر ثابت وي غسل کے بعد سلام هم نه کې مرحبا ویل شي او چې خلک على امن ورکی هم د ټول بالنسبه امن شو دا صار بس انشاء. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان سعيد سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
آیا دا هر چا دولی پتا ولګېدله چې هغه یوه سبقه ده د مولانا صاحب چې دو جامې دي او چې دوی نو بیا به یو جامه کې مونځ نه کوي دا د اول کل کومه صوبان لفظ راغلی بیا به مکروه شي ورپسې شته باب اذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه وبه قال حدثنا اوس مولانا وایي ګوره آداب د التحاف وایي مخکې وایي بیا غوټه دی وایي اوس څه وایي دا پسې وایي اوږې دي پې پټې کړي پخې طرف ګس او په ګس خدای بل مخکې زه وایي اجتماع د ټول وجود دی پټ کړي دا د التحاف آداب درته ښیي امام بخاري رحمة الله علیه قال حدثنا ابو عاصم عن مالك عن ابي سعيد عن عبد الرحمن قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. ابي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شوقدای غره الان دې نو بیا کولې شي دا التحاف على صورته ها عن يحيى بن ابي كثير عن كلمة قال سمعته او كنت سالته قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. باب اذا كانت هذا مخکې باب نه وهم معلوم ادا چې په وجود دي نه لکه معلوم شو کنه امام بخاری وی ابا هغه صوبه کې غټي کوړای سره رنگ والی شي مخکې نه وهم نه شي دا ازاله کوي او هم بشوي څنګه شو چې هغه مخکې وی په ګوا چې په ګوا نه چې مونږ پکې نه کیږي اوس به وی هغه په کوم صورت کې په ګوا چوا چې غټي کوړای سره رنگ والی هغه وهم ازاله کې د مناسبت شو چوا به قال حدثنا يحيى او کتاب الصيام سره مناسبت واضحه دي چوا قال حدثنا ابو بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سالنا جابر بن عبد الله عن الصلاه في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فجئت ليله لبعض امري نشبه ولم او سفر کې نشبه ګورما اور نه دي دغه خو خرجت په بودو بیا باندې فوجدته يصلي وعليه ثوب واحد فاشتملت به وصليت الى جانبه امام نفر فلما انصرف قال ما السرى يا جابر تشبير عبد ولدي سرى تشبير عبد الاسرى تشبير فاخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاجتماع الذي رايته نسيت اجتماع ذكره دابو تاخذ لنا رسولي اولي قلت كان ثوبا ضيقا قال فإن كان واسعا فالتحب به التحاب دې کړه ټول وجود پټاوه دیم شرط یې تو او مو اړاوه دریم شرط یې تو شاته پسټ وټا ورکاو الکه درې په نه څو شرطونه شو درې کم ټول وجود پټاوه دیم او مو اړاوه دریم شاته وټا ورکاو وإن كان ضيقا فاتذر به دا معلوم شو کدا یې کوي معلومي کې دا کدا یې کوي نه ببینه اذا دې قیصر العورت دې پټ کشاره به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابو حاتم عن سعد رضي الله عنه قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدين بظهورهم على اعناقهم كهيئة الصبيان دا ولې وي دا راوي وي لکه اوس چې مونږ ماشومانو ته سینګ کړو اوس په جامې ډېرې دي دا هغه راوي وي اوس دوه ځاته تړو ماشوم ته دا استعمال کوي اوس په جامې ډېرې دي خو دا قصې د ماشومانو په شان به التحاف کړي نو سبا وایي يقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن سرنا مبرد کوي حتى يستوي الرجال جلوسا وليو جاملا اسنه یو طرف ته ورزيدلی نو د تصوف عورت منظر نه لګي انسان دې کته په پته نه لګیدلی او ستا په نظر نه لګي نو ګور مناسبت یې څه شو شابه چې کله بابي لګونه وال کنه څه به وال لګونه نو لکه کله پته نه لګي عورت ښکار نشي نو سر ما پورته کوي ورسته پورته کوي بس په مولانا مناسبت کتاب مجلد دروازه حدیث ما هو چې سیاق د شروط او صحت د